نه یم خبر څه مخکې بیان شوي نه دی بیان شوي خو که بیا بیان شي څه مکه د شای ذهن کې کینی سوشل میډیا ته مو ورکړی دی د جلکې او د ووټ کې عمر حوالې سره دی اکثر مو ذهن کې دا نوست دي څه ووټ کې 15 کوله په راشي 14 کول د داخل شي هغه نه روژه والموس دی واجب جلکې نه کوله په راشي 10 کول د داخل شي هغه نه بیا روژه واجب دی الموس واجب دی دا څه مو 10 کول نه یا یو 10 کول د جلکې داخله شي او 14 کول ته ووټ کې دینه مراد هغه کوم اسلامي کول دی هغه دی نو اکثر مخکې ځنډنو بسانی خېلې کلی اوس ټول انګریزي ولدي اوس خپانه شي مو نوې نسل دی کاوته وایي مثلا اسلامي کول میاشته کومه ځینه شروع کیږي ختم کیږي کومه ځینه چې ته پاته نه وي کله چې ډېر سپینګرو ته نه وي اسلامي کول میاشته محرم نه شروع کیږي تاسو وایي ذل حجې نه ختم کیږي نو 2 ثانیې د اکثر مونږ لیکو کله کې بیا دغه صوب سره ده کومه انګریزي ولا د غسر کول کې ظاهرا لاس ور زفار کوي ناغه صوب سې مو علماء کړه د غاده ایجل کې والا ات کولا ات میاشتې لاس ورې سه 8 سال 8 مہینے 10 دین دا سی جلکے پراشی رجاونی واجب وایو المزاونی واجب ایوڑ کی والا دی 14 سال 7 مہینے 15 دن سوال اسکولا وہ میاشتے 15 وریسے دا ایوڑ کی شوالے آتا کولا آتا میاشتے لاس وریسے دا جلکے شوالے دغه دین روزه واجب الموز خدای وړ کې والا صرف عمر مایور نه ده یجل کې صرف عمر مایور ده 8 سال 8 مہینے 10 دن یدي دای کې مایور ده خو وړ کې 2 مایور نو راشتو یو زیر نوب چکم اخترسی کاغا روغا دو بالغ ده که عمر نویا یا مثلا خوب کې شیطان دوکا کړلو احتلام شوالو غسل په واجب شوالو دغه هم یدي بالغ شو نشه کیږي ثبتېږي دویمه مسله ایجلکې والا دغه دی چې اکثر د یانو کولو بچی نه اوس مو انګریزي صوب سوي اتو کولو اتو میاشتو لاس ورځ بچی ډېره کمزوري وي تیر شو کولا لکه نجاف هغه د مسله خېلې مویا بیان که خو اکثر دمونه په ویریږي چې بور بیان نه کې بیګا یو ځای کې نوسو مولا کومې مسالې وکي پړه لیکاو ایوای بیان که نورونه بیا په ویر شوي وي مطابق سودا شیا په ویری کې د بوري مکه خزینو کې کین نو دا جل کې اکثر کمزوري وي روزانه سي ستای مور پلوراس ورو ته خوږيږي سبل وخت چوي نشتا وته تیار کی ساسیا نشي ستای اند سي ته کو کنه ویل زړه مو ته خوږيږي مون زیات خدای مهربان ده دورته نه مهربان لکه سوره خداوند عالم مهربان ده کول کې یو رسی ټیک دی توبه تزړه خوږي خو کدا عادت شي امامان زکه یې چې مخبل بچي وو کولو نه روغ دی کو وو کولو نه غوډه تمرین ورکو ماشک ورکو د المنځ والا د روجي والا ازکه یې چې بالغ نه ویا بچو د دې تمرین وکړو چې نیمه ورځ روجا ستا بیا درې سي کا بیا کې د شي 15 ورځې کې وارو روجا وستي دو انسان سره بلديږي لګ انسان تمرین ماشک ضروری ده خو غیوا طریقہ ده غزه کنه خیم مکرمه کی مشکل ده مثلا که تو لزایو کی چوک رشتہ دور وی جلکه مغوی کا واسطه وا انا ورزی تیری کی لاسمه ورزی بیارو اقامه بن کای یعنی تر روجی وخوري خدا لگا مشکل ده د سیمو اکثر رشته نغدی دي یعنی 22 کیلومتر نه سوریا وی خدوایا ما طریقہ سے زیات انداز مو به نو هغه داغه ده چې ټیک ټاک دا پټ شمای ونی وکا پوي سوا خو اوس مثلا المزه ته خو یې په سړی کنه خو په شمی ده پوسه خو ټیک ټاک سترونګ هغه خبر شمای ور باندې وکی اول خدا غه ده سکول نه سړی شټه وته وخی د ټیویشن وی څوي چې کم اس کم د روجي ساته ورسوي کول کې به یو ورید ده کشیر دا شیا نه کیږي پر شمای ور باندې وکا دغه بچی د سوای څخ روجي نه آتا وکا روجا وسته کله ستو غرزوي خبرم سوشوي لاس بجې د نه زوري راوستو کمزوري واجه د ایوي بجې یو 2 بجې ګلاس کې وبوي وخلی نیم ګلاس یو پرا ګلاس وب سې دیو سچې وشي
گزاره اوسه وشي چې نه ورسره وم داسې ناسته ځان موټ کړي دا کیدای شي 3 ورځې 4 ورځې څه دا شیوه کې کیدای شي ورسره روژې به دي آسانه شي اول خو مو داسې انده چې سوال روژه سوره زوروره وي ورو ورو د سړی اوسه شي روغ دی د شي اوسه نو دا طریقه یې دی دا طریقه هغو کسانو دپاره دی چې د بهر ملکو کې دي خصوصا عراق کې ګرمۍ زیاته دی عربو کې لیبر شهره کوي یو کپنۍ کې مزدورۍ کوي یا مثلا یو زمیندار دی ښه ورته پاته دی چې ګرمي دی یا دغه مزدوري دوره سخته دی چې مونه یوې بجې زور تېروي تاسو نه پښتانه سبیل وخت نشته کوای شي چې وایه که کفارو کې راغللو دو کفارو کرسی دو بشه کوي دا به روژې نیاته وکړي چې کله یې غورځولو مغه ټایم کې ګیلاس کې اوبه وي وایي چیک چې مطلب هغه ایرانیانو خبره جون بګرده راشي سیلی وي واخلي تقاعدو کې راشي نو دی وجې نه دغه مسله یې ورې بیا بینوم چې خصوصا میاندې دغو طرف ته متوجه وي ما کلیپ ورباندې جوړ کړی د هغه ځای کې ما تفصیل سره شور منټ بیان کړی خو تاسو څه کوم چې تاسو نورو ته دا ورسوئ چې اته کوله اته میاشتې لاس ورځې به راشي روژه واجب المونځ واجب پټ شمای به کوي چې کله یې غورځولې خطرای وي بیا شی وکړي هغه وخت کې اوبه چیکای شي ناسه مثلا سار سبېدو نشته وکړي یوه بله مسله کړوي حوالې سره 22.5 کیلو دی وړه یا غنم ځنه کسان بیماران دي شوګر مریضان دي یا دایمي بیماران دي چې یوې رمضان نه بل رمضان پورې هغوی دا راچی دی بیماري جری ده دوی څه کوي اند رمضان کې کړوای وبسي دا نه کیږي خبره مو شوي دا اوس نه کیږي رمضان فورا بعد بیا نه وبسي صبر به وکړي 11 میاشتې کیدای شي خدای رحم وکړي خپلې روژې وساتي خپلې روژې د که وساتلې بیا یې کړوي ضرورت پاتې نشولو که بیا بیماری جری ده تو داسې بل رمضان راغللو بل رمضان درې راغللو یکم رمضان وي یا 2 رمضان وي هغه وخت کې بیا کړوای وبسه ناسه وخت نه مخکې وبسه د مسلې ور بیا بینوم بیماران هغه یا دغه رمضان کې یا رمضان فورا بعد کړوای ما وسی صبر وکي چې بل روژه راشي که بل روژې پورې دی بیماری جری او سری ده ما رمضان اربان د شونې نه بعد بیا شی وکي دو کړوای وبسه صلوات واسه محمد آل محمد باندې خو ځنه کسان داسې دي چې بیمارۍ وجې نه روژه نه وساتل وروسته ښه شول 11 میاشتې ورته چانس و یا سفر کې و پېښور کې 4 روژې وخوړې اسلام آباد کې 5 روژې وخوړلې 11 میاشتې دي نن ساتم سبا یې ساتم اندخې خبره یې لیټ کړله بله روژه په راغله چې به کوي ته خبره مو سوچ دی د 11 میاشتو کې نن ساتم سبا ساتم بله روژه باندې راغله ما دې به چېرې څي دا روژې به ساتي رمضان بعد ایوې روژې بدلی کې به څوره 3 پاوه وړه یا غنم به ورکوي 750 ګرام وشه دا به یو ته حساب کوه چې 5 روژو څوره کېږي لاسو څوره کېږي هغه بیا 750 ګرام 700 ورکوي اڅر ته پاته لګېږي با یو بیا هم څه کچېرې سفر وجې نه یا مثلا بیماری وجې وروسته ښه شولم دا روژې مو 27 شوې بله روژه رانې راغه جرمنۍ و عنوان سره به زه چک کوم بیا کړوای وبسم یوه بله مسله چې هغه ډېره مهمه ده هغه رمضان نه هټ کر ده د دویمې رمضان ولا ځکه ذکر کې نوریات زیاتې دي هغه بیا مانځ کې وکې بې نه وو خو څه کام یې هغه شي د نوریات شي میلاو شي سړي بیا په ویرېږي نه بیا اوس که ټوله په یوه ور بیان کې بیا د په ویرېږي او ها خبره دا ده چې د مسالې په کور د لګي یو بل ته بې نه وي دکانو کې سړی نوست وي نورې جامې کې وغنه د مسالې د بیان شي ښه خبره ده فلیبلغ شاهد الغایب پیغمبر به دا خبره کوله چې کله به یوه خبره وکړه چې د نوست کسان هغو ته یایو چې هغه نه دي راغلي نه دا یو ثواب یاد دی چې مثلا دا مسله ده پنځه نوره خبر شي بله مسله اکثر د شاک بیماری ولا سکوم دي یا غسل کې شاک کوي یا وضو کې شاک کوي یا یو باب بیګا کس راغلی و استنجا او داس کې شاک یا المنځه کې شاک دا ټوله مانه ده بلکې داسې وایم چې حرامه ده دا چې موږ ته وسوسې نه یایي وسواس و شکر څه وي روژه یې ما که لږ بیداره وایي چې یو کس و هغه تکبیرة الاحرام کې شاک کولو
څه ویله الله اکبر ویله نشو بیا به ویله الله اکبر نشو دوش وری دی ویله ناشد پرسه که نشد یعنی نشو څه دا درشتم وری الله اکبر ویله وشد الله اکبر څټه د شو کو څه نشو ویله شد درسه نشد کو شد درسه نشد کو وشد سیخ و ورته خراب کړلو ځنه دوره شکمن یو مثلا درې بلټې څلور بلټې غسل کې یو کاس وو یو کور ته زوی راغلی وم مکه د مثال څه لږ وضع شي ښځې نه یې ګیله کوله څه غوسې د پوش نه ټینچې د کسې مولا ډېره سره ټینچې وه ویله دا یوه غسل نه دخولې کوي نه بهار یغه کور نه بهار اوبه راوتې وه اریږو کیا اوبه برخېدله دوره زیات مثلا اوبو خرج کوله و دا اسراف کیا رسی حرام ده اوس که دا روایت ذکر کوم چون که خپل اونی عمل کوای نشوم خو صرف دتا بینام دا ناس مثلا دین دزا عمل کوم جنات کیا خصوصی زیوی نشتا تو صداونه ویسه در جنات یو باغ ده اطولا با یو زوی بو نه دی که وی پی زیوی ندی خصوصی زیوی ندی مثلا اون سوا کار مده اسلام آباد اسمازو کی پرده اوکی به اسلام آباد کیا خصوصی زیوی نشتا دی جنات کیا دسی خصوصی زیوی نشتا واغنه یو وی آی پی جای ده سالتا رسول الله خصوصی جای ده آغا ای سالتا با موسا چوک وی یو با آغا کاس وی چا آغا غسل کی 3 کیلو اوبه استعمالوی استعمال بکوی 3 کیلو مایوالو تاشوانو وضو کی 14 چٹاکی دی یعنی دو صرف لمدوال دی زنا مجتهدینو با آغوی دور احتیاط کولو دغ روایت مطابق سب ملوش کی بیو با اخکوالی دیس طور مثلا دون دورشی لومشی وسا د غسل کې زونه څه شړاول کوي د کوم څه متصل لوس منګو دایا واجب نه ده د دې لپاره چې موته یقین شي څه وبچ شوي ورسېږي بس ته خو مو خو په واری ته ودرېږي یو بلټه یو اوداس کې مثلا څلور لوټو استعمالوله یو مثلا دوش کې سر کې نوی رغلی بیا ټول بدن منځله ځنه کسون دیناس زیات مبتلا دي خونه منځي کمره منځي دا ټول شیطان لري باندې روان دي خدای لري نه دی روان دوی په کار د داسې سوچ وکړي چې څریکه روغه وي پوکه شي مثلا زه مثال در کوم زه روډ غوړې ته روان یم کډا د هغه کې اوبه دي ګوډې تیر شو څریکې روغې دا اوبه پوکې دي که نجسې دي دا مهمه ده دا پوکې دي مو ته څه نجسات دپاره اوس ته معیار ذکر کوم هغه معیار ضروري ده په دغو شاکو باندې په وسوسو باندې نه کېږي رښتا وایي زه تاسو نه یوه پوښتنه کوم تاسې بازار کې غوښه ښه لوی کساب ته مچی ته کسامر چوله ده قرآن مو ته خلاص کړی دی څلور رګونه دې کاټ کړي دي که نه چې دا کسام د ورچولی څه قبلې ته دې لولاوي که نه یو مس هغه نه ساده مثال قرآن خانیو کې 400 چرګې لولیږي دا ټولې به قبلې ته لولي وي که نه به وی لولي چې دا دې پښتنه کړي دی خو هلته غوښه دی هلته څه دی روسټې دي هلته پښتنې نشته دي دغه ځي کې څه دی خامخا ځان ته مشکل جوړوي ځان ته مشکل ما جوړوي اسلام ډېر آسان دی بس وضو وکوي څه وشو غسل ځونې اوبه راواچوه لوټه راواخه انشاءالله جنوبات غسل نه سبا یو بل څه زه خبرې کوم ایوي لوټي سا غسل کېږي وشکه غویړ وي هغه غویړ یو مثلا بدن نجاست هغه لرې که لوټه راواخله سار و گردن لوم شي بس دا غسل دی که نه بدن لوم شو مخ لوم شو دا وضو دی که نه خامخا څه دی مثلا انسان نخکوي ځان ته مشکلات جوړوي اوس یې د خیام څلور معیار دي څه دا متوسمه د نظر وي نمبر 1 معیار دغه دی چې نجاسات یقین سره ثابتېږي څه شوی خبرې ته یا ګمان یعنی ګمان نه اطمینان به زه داسې وایم یقین 100% دی چې زه دغو دوو سترګو سبب سوم چې دا اوبو کې تشې متیازې دي دا اوبو کې مثلا ډکه متیازه دی دا یقین شولو یو اطمینان چې لږ زړه کې د تېرېږي خو آسي 70% ورباندې شی مطمئنې که دا شی وي بیا هغه اوبه یو څریکه روغ هغه نجست دی څه تو سترګو سره وکسې که چیرې شاک د شولو چېرې دا څریکه حتی بتروم نه ویلې نه ورشي سوچ کوه ورته کوم هغه بیسن یې ښایي یا ټایلټ یې ښایي څه هغه ځینه راشي څه تو ته یقین نه دی د تشې متیازې یا د ډاکې متیازې هغه شی دی پاکه دی دا یو دویم معیار مو سره یو صلوات واسه محمد و آل محمد باندې دویم معیار د هغه دی کوله ده دی یا نوکار ده دی یا بوري سړی دی چې هغه درته وایي چې دا جمع نجسې دي او ته یې هغه خبرې نشي راشي باور راشي چې دا درویغ نه یایي کور والا دی مثلا دی ویلی چې دا جمع ونه غسته وي ای وړکي متیازو څرکې دي ورباندې
یو موسه نجسی شولی دا کوم تیزه تشم تیز سره دغ صورت کیا طویل شي صداقت یو د جامع شدی یو د فرش نجس ده دی کی با مسله بل عادت بیان کوم څنګه دی مانس کې د بریکټ کې تبینو مغه داغه ده اوس د مودغه متوخانی در نوس د کوم کارپیټونه غړولې دي یو کلینی دي تو 100% یقین دې څه دوه پوکوي کې د شی وړو کې ور کې رغلې وړو بچی خوشو متوخانی نه نشي معنی کوي هوګه د جوړ نجس کړي تو ته پښتنې زورا نشته چې مسجد متولی نه پښتنه وکي یو شو کا لوټ شي خپې د ومنځلې لامدوخ په سره غ فارش باندې سي ایتا تو ته دا غوي ګمون وی چیرې د خلک نجاسات خیال نه ساتي تو ته پښتنې ضرورت نشته څه خو مخه پښتنه ونه کې یو هغه میزبان ته ضرور نه دي څه خو مخه د توي دا یا مهمه مسله ده دریام دا چې مثلا دوا عادل کسون وی هغه د توي چې مثلا دا شیشه ده نجس ده پس دغه سره نجاسات ثابتېږي خلاصه کلام دا چې نجاسات د پاره یقین او د اطمینان ضرورت شک او ګمان سره د وشي نجاسات چي ده وای نثبتېږي پروردگار نه دعا دا کوي چې خدایا دغه مسلو ز کولې او عمل کولې او نور تر سوال خدای مټولو ته توفیق نصیب وګرځولې کی